د وډ نه زمونږ بایکاټ د وډ نه بایکاټ د وډ نه بایکاټ د وډ نه بایکاټ خو هغه سړي ویلو که یوه پیره سړي دوکه کړم نو خدای دې غر کړي که په دویم در دوکه کړم نو بیا دې خدای غر کړي که په درېیم در ما دوکه کوي نو ما دې خدای غر کړي بیا ما دوکه کوي زه پرې نه پوهېږم نور به په ګندانډو استقبال وکړي نو هغه زمونږ بېعزتي ده زمونږ مشران دي مونږ یې قدر کوو مونږ یې احترام کوو سپینې مو د نسوارو چونډۍ به دي بس هر څه چې خدای ته منظور یې مرګ حق دی جي کل وعدې کړې وې در سره صاحب چې نه وې کړې نو هغه خو هغو ته معلوم دی خو هغه کم چې وعدو باندې مونږ نه یو چې دوړې درته ایښتې وې جي په هغې مونږ نه یو خفه شاید صاحب چې کنه وعدې راسره کړې وې کم چې مخکې وو هغه یې رانه وړي دي سړي ویلي وو د خیره مې توبه ده خو سپي دې رانه کورې کا نیم ژوندی دی ژوندی جي 15 کاله بعد خو ژوندی کېږي مخکې راته پت نه لګي خدای اوس دې کړی دی یاره نمبر یې نه ملاویږي نمبر نه چوتی خو 15 کاله بعد راځي د خدای انسان دی الله رحم کړی دی 15 کاله بعد ازیریږي ضرور زمونږ دغسې حالت دی زه افسوس دا کوم چې زمونږ ایم این اے صاحب ته په کوټکي کې 3 پلونه کېږي او مونږ 14,000 آبادۍ ته یو پل نه کېږي په 18 کې خو مونږ وټ د عمران خان په ویژن باندې زمونږ 2 پلونه دي هغه پل یې مونږ تقریبا په 1,10,00,000 روپو باندې جوړ کړی دی چې هغې له مونږ د زنانو والۍ میخکې خرڅې کړي دي حتی چې مونږ باقاعدار شو هغې کې ډانګه پاتې وه چې هغه اوس هم پاتې ده ایم این اے صاحب ته معلومه ده څه پټه پناه خبره نه ده ټولې دنیا ته معلومه ده او هغې دپاره مونږ د قوم سیري مشترکه ځمکه چې کومه د امام د مسجد دپاره مونږ هغه خرڅه کړه خو هغه روډ بیا هم ټول زمونږ نه ناکام پاتې شو څنګه یې مشره جناب شکر دی الحمدلله اوټ دې ورکړی و جی چاله دې ورکړی و اوټ خو جی مونږ د 18 نه کې ایم این ایس دغه له ورکړل پی ټی آی له او د عمران خان په کارګردګۍ باندې مو ورکړی ځکه د هغه یو ویژن او د هغه یو منشور او د هغه یو اقدام و مونږ اوس فلحال دا نن چې مونږ کوم بورډ ولګاو دا سره پاسه 2 کروڑ روپۍ ته لسه څه کړي حکومت به دې کې یې سم به دې کې مونږ ته حکومتي څه شی ښکاري نه یې سم ایم پی د کومې پارټۍ دي د پی ټی آی دی ایم این ایم د پی ټی آی د ایم پی ایم د پی ټی آی میر چې 15 کاله دا پاتې شو 15 کاله پاتې شو دلته ټک کار نه دی کړی که کړی ثبوت دي کې یا به تاسو لیدلی وی هغه خلک کم چې مایوسه شوي دي چې زما مخ د تیر سرو او دانو نه نه اوزګارېږي زما د مخ نه تیر سری د تلو نوم نالي زما د مخ نه دانې د ختمېدو نوم نالي نو بالکل ما راوړی ستاسو دپاره مروه ګلو بیوټي کریم دا به تاسو له په ګرنټۍ باندې 15 ورځو کې رزلټ درکوي دغه رنګ هغه ځوانان کم چې ای د 15 کالو ښکاري د 40 کالو د چا په مخ چې ګونجې راغلي مروه ګلو سیرم به په ګرنټۍ یو میاشت کې دننه ستاسو د مخ نه د دانو چاپونه ستاسو د مخ نه به ګونجونه ختموي تاسو به واپس ځوانان ښکاري بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بهونکو مهربانه بادشاه دی قدرمندو اپردیر دی په اپردیر کې الماس دیدن د یو غر په سر ولاړ یم دلته مشکلات څه دي تکلیفات څه دي د ټول کلي نن یو احتجاج کړی دی د ریاست په هکله دلته د اوټ دپاره خلک راشي 15 کاله پی ټی آی د دې مطابق دلته راج وکړو او 15 کاله نه ایم این اے ایم پی ایز وپات شوي دي خو داسې مړي دي چې 15 کاله پس ژوندي شي راشي یو ورځ په دوی باندې د هغې روحونه وګرځي د اوټ دپاره دروازې وټکوي چې اوټ ته والي دلته سکول اسپتال لارې دا ډېر غټ مشکلات یو ماشوم نه مې په لاره تپوس کو نو پلار راله هره میاشت کې 3 پیرې پیزار علی بیا که د هغه ځای نه های سکول ته ځي نو 600 روپۍ ورپسې د ورځې کرې راځي دلته دغه مشکلات دي د خلکو دغه یوه غونډه جوړه کړه چې دلته به د ریاست قانون راتلونکي خلک کوم چې اوټ دپاره ودرېږي هغه به په دې علاقه باندې د ورونو سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورور خیر دی بالکل مشکلات هم څه دي مشکلات خو دا دي چې تاسو خو ډېر زیات وملید مشکلات زموږ د روډ دي چې زموږ دا روډ چې دی په دې باندې هېڅ قسم له څه کار نه دی شوی دا کم کار چې به شوی دی دا موږ په چاندو باندې کړی دی کوم منتخب نمایندګان چې دي هغو موږ له هېڅ قسم له کار نه دی کړی زموږ دلته د جینکو سکول نشته جینکو سکول زموږ نه په 11 کیلومتر کې دی د هلاکانو سکول زموږ نه په 9 کیلومتر کې دی دغسې پرایمري سکول دی هغه په 4-5 کیلومتر کې دی د صحت هم هېڅ دلته سهولیت نشته اسپتال زموږ نه ډېر لرې دی نو په دغه وجه باندې کار نه کېږي د ماشومانو د کیل لپاره څه ځای نشته نو موږ دا ورسیزو په دغه باندې زموږ دا ډېره ښکلې علاقه ده پورته پکې ډېر ښکلي ځایونه دي نو موږ دا روډ هم بره جوړ کړی یو سټیډیم هم شروع کړی دا ورسیزو په چانده باندې نو بیا هم دا کار په چاندو کوئ ون کار موږ اوس فلحال دا نن چې موږ کوم بورډ ولګاو دا سره پاسه 2 کروڑ روپۍ ته لسه څه کړي حکومت به دې کې یې سم به دې کې موږ ته حکومتي څه شی څه ښکاري نه یې سم ایم پی د کومې پارټۍ دي د پی ټی آی دی ایم این ایم د پی ټی آی د ایم پی ایم د پی ټی آی میر 15 کاله دا پاتې شو 15 کاله پاتې شو دلته ټک کار نه دی کړی که کړی ثبوت دي کې یا به تاسو لیدلی وی نه ورکوئ اوټ وله بالکل ورکوو څومره اوټ تعداد دی
تعداد دلته په د تیر الیکشن کې 1800 ووټ پول شوی و. تعداد 15000 نه باره دی. وټم خو په اتفاق ورکړي. خو په اتفاق ولا خلک وټ ورکوي د پولینګ ټي کار نه کوي ځکه چې دلته داسې څه کسان دي چې هغه په وجه باندې هغه ورته وایي چې دا بله ورځ پکې لا چا وایي خبره کوله چې دا وټ د دې سکول دا وټ زموږ د ډانګي دی دا کار نه دی دا موږ د ډانګي په زور د خلکو نه لون په هغې دا خلک خفه شو او راپاسېد چې یاره موږ به دلته داسې ووټ ولګو چې موږ پسې به نومې څوک په وټ پسې نه راځي کراله نو بیا به یې د خپل دغه څنګه مشره جناب شکر دی الحمدلله. وټ ته ورکړو جی چاله دی ورکړو ووټ خو چې مونږ د 18 کې ایم ان ایس دغه ورکړل د پی ټی آی له او د عمران خان په کارګردګۍ باندې ورکړل ځکه دغه یو ویژن او دغه یو منشور او دغه یو اقدام نو په هغه باندې مونږ زه خو د لیګا سرویس کونسل سره تعلق لرم او تاسو خپل تعارف کوم تاسو مننه کوم او د لیګا سرویس کونسل ترم دا یو نیم کونسل د تقریبا 14,000 آبادی په موجود ده په دغه یو نیم کونسل کې تر اوسه پورې نه روډ شته چې کم دی 8 کیلومتر په خپل کسکورو باندې جوړ کړل هغه ته د شیول لار نشته د ټریکټر تر نشته ده زمونږ دوه پلونه دی هغه پل یو مونږه تقریبا په 1 کروڑ 10 لک روپو باندې جوړ کړل چې هغه لمون د زنانه والي میخي خرڅ کړی دي حتی چې مونږ باقاعدار شو هغه کې ډنګه پاتې او چې هغه وسم پاتې د ایم ان اس ته معلومه ده صفټه پناه خبره نه د ټوله دنیا ته معلومه ده او هغه د پاره مونږ د قوم سیری مشترکات مکه چې کوم د امام د مسجد د پاره مونږ هغه خرڅ کړل خو غرور بیا ټول د مونږ ناکام پاتې شو ضرور د مونږ دغه حالات دي زه افسوس دا کوم چې د مونږ ایم ان اس ته په کوټ کې 3 پلونه کیږي او مونږ اشپاړ زره باندې ته یو پل نه کیږي پټاره کې مونږ ګډ د عمران خان په ویژن باندې ورکو خو کله چې د مونږ ویژن خوښ شونه ایم ان اس مونږ راوستو الته دغه سره د شپږ نیم سو کسانو سره په خپل ما ذاتي خود اعلان وکړو په سوشل میډیا چې دنیا ته ښکارا ده دا غي نه رستو مونږ غلا خداسي اوټ ورکو هغه ورځ باندې ایم ان اس راغله ده په 2022 کې د اوسه پورې ایم ان اس د نشي ثابته ولا چې ما د لیګا سر په ویلج کونسل کې چرته خپای خو دې مړ ژوندې خو پرې دا خو د خلکو شکریا لراغله ما نو ته پی راغله بیا نو ته ایم ان راغله ده مونږ په دغه ځای کې د انسان کونسلر نواله د یوت نواخله جرنل کونسلر نواخله د خواتین نواخله د ویل چیرمن نواخله د میر نواخله د ایم پی ای د مینه پر د ووټونو هر واړه زاړه ځوان دا ور کړی دي هغه ته او بیا ول مونږ په داسې انداز باندې ووټ ور کړل چې هغه مونږ په ترپل باندې ور کړل دی په ترپل اکثریت باندې ور کړل دی په ډبل هم نه دی زه افسوس په دې باندې کوم چې د ووټ سزا یې نو مونږ ته دغه سزا ملاویږي که څه وجه مونږ کړی دا ما ته مینه سب کړلو په اعلان وکړو کړی ته هغه خو تاسو سره پاور خو تابل لور کړو نو جی بس غلطی شوی دغه ځای کې اوس پاکستان ستومانه یو اوس هغه اوټ چې کوم نه مونږ ورکو کروڑ روپۍ ته اعلان کړی وي هغه مینه سه پت نه لګی چې د چا په شیطانای باندې د چمچا دوه خلو په خلو باندې روپۍ رقم دی کېته ویړلې هغه ما په میډیا شیر کړل کولاو چې لیګ ټول خلک ژوندې جی 15 کاله بعد خو ژوندې کیږي مخکې راته پت نه لګي خدای دې کړی دی یاره نمبر نه ملاویږي نمبر نه چوته خو 15 کاله بعد راځي د خدای انسان دې الله رحم کړی د 15 کاله بعد ازریږي خو دې تیر 15 کاله کوم نه دراغله خو مونږ د عمران خان په سر وټ ور کړی دی زه دا درخواست کوم چې زمونږ دغه ټوله کابینه چې کوم دا اول خو ځان ته وایم چې زه د کونډې د یتیم زکات نشم راوړل هغه نشم ورکول زه په خپل یو منتخب کسم الیکشن کې وادي کړی وي در سره سبا چې نه وکړي نو هغه خو هغه ته معلوم دی خو کم چې وادو باندې مونږ نه یو چې دوړي درته شته دی پاغه مونږ نه خو په شاید څه چې کنه وادي راسه کړی کم چې مخ کې وغیرہ نه وړي دي اصلي ویلو د خیره می توبه د خو سپید رانه کورې کا حقیقت درته وایم چې هسپتال رانه ولډ سکول رانه ولډ روډ رانه ولډ بنظیر کم سپورټ پروګرام پیسې و ملاوي دي د زنانو په غو باندې خپل دارومدار کو غریب خلک د چانه به قرض کو دکاندار نه به سودا کو دغه نه اخلاص کړو دغه چې کوم ستار سیم نه وړل بالکل جی زمونږ دلته د غیر علاقه دغه د په دې ټاور باندې زمونږ په دې موبایل باندې کار روان دي اگر نه تباہ برباد شو غیر نه ختم کړو نو زمونږ د یو ورسید ولرونه دلته د مړ نه خبري ګولته مړ شوی نصاب را باندې راولي زمونږ زنانه دي خلک دي پنجاب ته او د جمی چې کوم دنو څه چلو دکاندار ته دیبنو موږ خرچه راولېګه اغه نیټورک ختم دي پاګه کې د خپل باندې مونږ تلیو زمونږ د وشيري یو ډیولپمنٹ ارګنایزیشن ممبران مونږ گاډي بولډي تحصیلداران له تلیو ډي سیب له تلیو وی سیب له تلیو خو زمونږ دغه منتخب ممبران په دې کې خپل نه دی خو دي زه حیران یم چې دا خلک مونږ ته کوم سزا راکړي چې کدا اوټ ګنای او سزای نه داشته د راته ماف کی آینده د پاره دا خلک مهرباني وکي دی خپل کور کې دا زنانه دي ماشومان دي با شعور خلک دي د میډیا زمانه د خلک خبر شوی دی شعور پکې راغله دی سباله به څوک په غنداند استقبال وکي نو هغه زمونږ بي عزتي ده زمونږ مشران دي مونږ قدر کو مونږ احترام کو سپین مو نه سوارو چونډي بده کی بس ارته چې خدای ته منظور مرګ حق دی جی کل نفس ذائقه الموت دا په هر لحاظ راتلونکي دی او که د قوم د فار د ما بیګاله مرګ نه بیګاله د مرشم خو د قوم په حق به کمپرمایز نه کوم حق به مو حق به امر ان شاء الله وختنه څه کوي ریاست وختنه دا کوي اولنې خو مونږه په دې ملک د منشياتو چې کوم شی روان دي نو زه وزیر اعلی سم نه هم د مطالبه کوم او د فوج نه زه یو مطالبه کوم چې زما فوجانو محترمو تاسو په دې شي کې اکشن واخلئ
دا کوم قوم چې زما تباه کېږي د یو نشهیز د لاسه د یو نشې راوړو د لاسه د یو ګاډي راوړو د لاسه زما په زرګونو کسان تباه شو. مونږ خو د دې امن دپاره وټ ورکړو چې مونږ ته امن راشي، خو هغه خو داسې عام شو چې هغه کله روانه شو د دې خلکو لاسه کې آیس ورکوي. آیس یو څه نوره بلا ده، دې پېژنم هم نه، خو دغه خلک پکې ټول اخته شوي دي. نو مهرباني دې وکړئ، زه په اوس دا درخواست کوم چې په دې کې بالکل مداخلت وکړي او کم سړی په دې کې ګرفتاري په دې کې ملوي شي، څوک یې وړي څوک د دې کاروبار کوي چې دته ډایرکټ پانسي ولګي چې نور خلکو ته امن میلاو شي. دویم نمبر زه ام ان اس صاحب ته دا درخواست کوم، خپل وزیر اعلی ته منسټر صاحب دا درخواست کوم چې ته د عمران خان یو نایب ته دغه په قدم قدم یې خو دی. مونږ د وټ عمران خان له 2 پیرې ورکړه دی، خو هغه سړي ویلو که یو پیره سړي دوکه کړم نو خدای دې غر کړي، که په دویم در دوکه کړم نو بیا دې خدای غر کړي، که په درېیم در ما دوکه کوي نو ما دې خدای غر کړي. دی ما دوکه کوي، زه پرې نه پوهېږم، نور به مې نه دوکه کوي، دا قوم به نه دوکه کوي، دې قوم نه یې دوکې نه ورکوي، خپل ازاله دې وکړي، دې قوم هغه حق دې ورکړي، را دې چې دې قوم ته مخامخ شي، او چې که نه یې وسجو هغه دې خپل فریاد دې ورته وکړي، او که چېرته یو نه یې ورکوي نو بیا دې خپل احتیاط وکړي. زموږ د وس خبره نه ده او موږ دا نشو برداشت کولی چې زه خلک سبا له منې کړم، ځکه چې زه په خپله حیران یم. 15 کاله وشو د موږ کونسل کې د 200 روپۍ میټینګ نه دی شوی، قسم په خدای شاهد صاحب که د 200 روپۍ میټینګ شوی. دا جمهوریت دی، د جمهوریت معنی څه ده؟ آخر ته تاته مال خلکو وټ راکړی دی، زه چاله سکیم نشم راوړی، پول نشم راوړی، روډ نشم راوړی، د بېنظیر کمپوټ پروګرام پیسې مې ته ختم کړې، زکات مې ته ختم کړو، هسپتال مې ته ختم کړو، روډ مې ته ختم کړو، بجلي مې ختم کړو، نیټورک مې ته ختم کړو. نو اول زه یم چې زه کم مرضدار یم، بیا زما نه واله د وزیر اعلی پر دا د کم مرضدار دي. دغه کرسۍ بیا څه کوي نو دغلته څه ضرورت دی؟ نو زموږ مطالبه دا ده چې موږ به انشاءالله دا کومه وات چې ډېرونو چوت کړی دی دا به زموږ د ټولې هوښیارۍ د خاورې لپاره وي، او انشاءالله بل ورځ به زموږ دا اعلان په عامه باندې چې بهی موږ به دلته هېڅوک سیاسي سړی مداخلت ته نه پرېږدو، او د ووټ باره کې زموږ نه قلار شي موږ ورته سوال کوو. هلکه رو د ووټ ته ورکولو ته څوک تیار یې؟ بایکاټ زموږ د ټول نه بایکاټ، دغه حال زموږ ورته هېڅ ضرورت نشته، موږ ورته ضرورت نشته چې دغه حال یو زموږ نه شته کپړې وباسي، دې لپاره نه موږ ووټ ورکړی او هغه هم غلطي کړې ده، بیا دپاره ووټ نه ورکوو که دغه شی، او که خپله ازاله یې وکړو نو موږ تابعدار یو، زموږ مشران دي. د ووټ نه به زموږ بایکاټ، د ووټ نه بایکاټ، د ووټ نه بایکاټ، د ووټ نه بایکاټ، ټول بایکاټ. زړه دې سپکاوه د خیره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو د دې میلمنو زه شکریه ادا کوم چې زموږ دې کلي ته راغلي یئ. زما 15 کاله عمر دی، د الماس نه چې کم سیزدانان نه کم ممبران راغلي دي علاقې ته زموږ خاص دیدن ده، نو هوایي جهازونه یې جوړ کړل دي، مونږ بیا تعلیمه خلک وو، مونږ یې غولولي وو، وایي دا دله کوو دا دله کوو دا دله کوو. هغه خپل مقصد یې شوی دی چې کله به دې کلي د راتللو 20-25 کسان به اوس مونږ ته لارې صفا کولې، بالښتونه مو دا چول چې دا یا زموږ مشران یا زه دغه راله، خو چې کله دیو کامیاب شوي دي، کامیاب شوي طرف نه راغلي، بلې طرف چې په ګاډي کې بیا زموږ د غریب سړي سلام هم نه لي، زموږ تپوس نشته. زما 15 کاله عمر دی، دا روډ چې د الماس نه موږ جوړ کړی دا موږ په خپلو پیسو جوړ کړی دی. په سعودي عرب کې زه هم هلته ما چاندې کړی دي، ایله مې رالیږلي دي، اوس مې واړه دي ماشومان دي، واړه واړه په تنګوالي ما ورکړلي یا مسافرۍ ده. موږ ته داسې تکلیف ده چې دې کې سکول نشته، زه په خپله بې تعلیم یم، ماشومان ټول بې تعلیمه پاتې شو، هسپتال نشته، بېګا یو ماشوم بیمار و، په ما دومره سخته او دومره دغه چې خدای دا د دې شپې چېرته بیسم، دې ځای کې دومره هسپتال نشته، داسې دغه نشته، یو ډاکټر چې موږ هغه په برجنسي کې ورولو ماشوم د ستنې وکړي، سکول نشته. دا ماشومان چې دا په 600 کیلومتر کې په دې کې هغه دغه ته چې راسي هلته بې وخته شوی ماشټر په دې لاختې راغېستي وایي له اول وګه دا زموږ حکومت دی، موږ د دې حکومت یو، دا زموږ کوم سیاسي خلک دي لیډران، نو خبره داسې شی ده چې موږ د دغو دغه زموږ دي کومه علاقه چې مانده مې د دې ته د اوبو تکلیف وي، دې د روډونو تکلیف وي، دې د سکولونو تکلیف وي، د هسپتال تکلیف وي، نو دا سیاسي خلک داسې شی نه کوي چې دغه لاول خو چې دا ګوټ وګټي سیاست دغه مخکې ځان ته روډ جوړوي، ځان ته بل جوړوي، دا په خپله دا نشه کوي. دا دې بند کړي نو کم ماشومان کردار واړه چې دا بالکل بند کړي، پولیس یې به خپله چرس کړي، دا به خپله نشه کوي، افسر یې به خپله کوي، دا یې بند کړي که نه ماشوم یې بند کړي که نه، دا یې ولې راپرېږدي پورته. زما په دیدن کې نشته نه تماکو شته نه بل څه شی شته نه چې دا ټول راځي د ګورجستان نه، په بلوچستان کې اوس هم اپیم کړي. د دې ځای ایم این اے ایم پی اے ته د عوامو دا ستونزې مو ریکارډ کړې کېښودې، ځکه دلته د روډ تکلیفات دي، دلته د هسپتال تکلیفات دي، دلته د سکول مشکلات دي، دلته زه یم که مریض وړي او لاندې رسوي نو هغه په خپله په دې لارو دغه کندې کپرې چې ووهي نو په دې هغه خپله وفات کېږي، ځکه لاندې به لاش وړې. نو مهرباني وکړئ که مې وعدې چې کړې وې که مې دوړې میشتې وې
هغه ول پوره کوي ځکه دا هم دلته انسانان ژوند کوي دا حیوانات نه دي دلته په دې غرونو کې د غرونو په سر دا هم انسانان ژوند کوي د دوی حقوق د تور کوي ځکه کله چې د اوټ دوران کې راځي نو دغه ټایم کې تاسو غټې غټې وعدې کوئ د اوټ نه پس بیا ښکاري نو بیا مونږ نه دي لیدلي که نه 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 هم دي لیدلي په دې طرفونو هم نه دي لیدلي